از خود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بشمار معجزې دا موجود دي. ترمذی شریف کې یو روایت دی، یو یهودی ښځه وه، ایمان یې راوړو، اسلام کې داخله شو، یهودیت دا یې پرېښوسته. د دغې یهودنې ښځې یوه بچی وه، نوجوانه لورې وه، پیغله بچی وه. کله چې دې ښځې ایمان دا راوړو او اسلام کې داخله شوه، دغه نوجوانه لور، پیغله لور دا وفات شوه. کله چې دا وفات شوه، د دې یهودنې ښځې چې کوم رشته دارانو هغې به پیغورونه ورکول او تعنې به ورته ورکولې، ورته به ویل چې ته مسلمانه شولې، اسلام کې داخله شوي، د دې وجې نه ستا پیغله او نوجوانه لور د وفات شوه، مړه شوله. ښځه خاوند په جړا شو د دې پیغورونو د وجې نه چې خاندان والا به ورله پیغورونه ورکول. دی په جړا شو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت اقدس کې دا حاضر شو. رسول الله مبارک ته فرمایي، ای د الله نبی صلی الله علیه وسلم، منګه مسلمان شوي یو، ایمان هم راوړی دی، اسلام کې داخل شوي یو، مخکې منګه یهودیانو، خو د الله پیغمبره کله چې ایمان راوړی دی، زمونږ یو نوجوانه لور دا وفات شوې ده، هغه مونږ دفن کړې ده. خو اوس مونږ ته چې کوم دی خاندان والا پیغورونه راکوي، تعنې راته راکوي، وایي چې تاسو ایمان راوړو، اسلام کې داخل شو، نو ستاسو دغه لور دا وفات شوله. رسول الله مبارک ورته وفرمایل، زه چې ځو قبر یې راته وښایي، ستاسو د بچې قبر را کوم ځای کې دی. هغه مور او پلار هغې ورته ویل چې زموږ بچې قبر اوچت د دې غر پر سر باندې دی. آقا انعامدار محبوب صلی الله علیه وسلم د غر لاندې ولاړ دی، اواز کوي، یا امت الله یدعوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای د الله بندی، تا د الله پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي، تا ته آواز کوي. روایت کې راځي د دغې جینۍ دا قبر دا اوشلېده او هغه نوجوانه جینۍ د قبر نه راووته او خپل مور و پلار سره دا ملاو شوله. د الله تبارک وتعالی محبوب پیغمبر د تپوس کوي، ورته وایي د کوم دی نه چې راغلی هغه دی ته واپس تلل غواړې او که نه خپل مور و پلار سره اوسېدل غواړې. څنګه دې خوښه یي ووایه، که اوسېدل غواړې مور و پلار سره اوسېږه، او که واپس تله غواړې هغه دی نه چې د کوم دی نه ته راغلی چې ستا د برزخ زندګي ده. هغه نوجوانه جنۍ رسول الله مبارک ته فرمایي، ای د الله نبی صلی الله علیه وسلم، زما د مور و پلار لپاره دعا وکړه چې دوی د زړونو نه زما مینه او محبت دا اوځي، او زه چې کوم دی نه راغلی ما هغه دی ما ډېر بهترین دا موندلی دی، او زما لپاره ډېر د آرام او د راحت دی. زه هلته اوسېدل غواړم، هلته چې کوم دی د تلل دا غواړم. عرض مې عزتمندو دا دی چې الله تبارک وتعالی د اسلام په عوض او په بدله کې الله تبارک وتعالی د نیک عمل په عوض او په بدله کې داسې انعامات تیار کړي دي چې هغه د دنیا د دغه ټولو نعمتونه اعلا او ابتر او افضل دي. موږ او تاسو د دنیا نعمتونو باندې دوکه نه شو، هسې نه چې دنیاوي نعمتونو فانې، موږ او تاسو د آخرت نعمتونو دا زموږ او ستاسو د لاس نه دا اوځي. الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو دپاره بهترین انعامات دا تیار کړي دي.